شاهد خان ځان اساس کړی لکه الله اکبر کبیره. جناب شاهد خان غالبا په چاپی روان دی او دا داسې انوکا شان خبره وي او یو جعلي پیر دی او هغه ګیری او سګیټه په ولا برابر کړی. نور خبرې تاسو واوري خو دغه خلکو د پاره زما خواسته د الله بندګانو چې د خلکو د ایمانونو سره لوبي مکوي. شاهد خان ویډیو به تاسو ګوري چې د سوي خو صرف دغه خلکو د زور کوم چې تاسو باندې اسلام لیبل لګیدلې دی. خيستا هغه سنت هم برابر کړی د نبی عليه الصلاه والسلام چې کوم سنت خو بهر کې د دوکو پرېبونو نه واوړي یار دا تعویذونه او دا پلانې او دا ډنګره او په دې باندې پیسې د دنیا کورونه وران شي په خپل ما ترنګ وشي وای پلاني کس راته ویلي چې بتا باندې تعویذونه شوي دي او بس بیا هغه دومره وهمي شي کنه چې صدر تو ویم بس دی. نو برای مهرباني خ دې کې خ کار کوي بد مکوي هغه پیران چې کامل پیرانی هغه تاسو د وجنه بدنام شي. نو شاهد خان تاسو وره چې دا کم خبر کم سیټ روان دي ځکه نن سبل شاند موشن کړه دی روان دي بل موشن کې ما د رب ذوالجلال چې بهون کې مهربان بادشاہ دی قدرمنو شاهد خان شاهد ما تاسو ته معلومه ده چې په معاشره کې د دغه ګڼکفانو جعلي پیرانو عملیاتو خلاف یو جهاد کومه دا نننه ګټ مناسب نه لري چې ځوان په داسې لباس کې راشي خو کله کله س قربانیان به ورکې د معاشري د خاورې د وطن د پاره زما د ټیم چې څومره هم ټیم ورک دی پای کې چې کوم ایمیل وی زنانه ویني داغي چټیان دي او پیر نن او پرون ګریدل ضروری وو د ډېر وخت نه موږ دغه پیر پتکل کیو شپږو میاشتو کې هم موږ فارمولا معلومه کړه چې پیر په کومه طریقه د خلکو عقیدو سره لوبي کوي. نن ضروری وا د ټیم چې څومره هم زنانه وي داغي چټیانې وینو نن مجبورن ما دغه لباس اختیار کو ما د ځان نه زنانه جوړه کړو نن به ورزما هغه پیر به بې نقابه کو ځکه چې کم کس زموږ د ټیم ورک ورغلی او هغه ته ویلو چې را ځان سره به دې ښځه راولي نو ښځه خوشته دی نو مجبورن ما دا لاره اختیار کړه. د دې نه مخکې بتاو زما پروګرامونه کتلي نننی پروګرام په یو نوي انداز دی عکاسي زما د معاشري د خاورې د وطن د خپل خويندو میندو درونو چې دا خلک خپل ایمانونه بچ کی خپل مال هم بچ کی خپل پیسې هم بچ کی یو لنډه شان د مالو د دینه پسپا چاپو راځي زموږ سره اوسي.